أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. په دې رکوع کې الله تعالی د بنی اسرائیل هغه خباستونه ذکر کوي. اوله خبيثه دا د وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کې ذکر شو چې د الله تعالی د احکاماتو پورې ټوکې به کولې، د هغې نه انکار کولو، او د خپل پیغمبر موسی علیه السلام سره به هم ټوکې مسخرې کولې. الله تعالی دوی ته په دنیا کې هم د هغې سزاګانې ورکړې. اوس په دې آیاتونو کې د دغه لومبای خبيثه تتمه هغه بیانای او نمونه د تخویف دنیوي هغه بیانای او خطاب د هغه يهودو ته چې کوم يهود د پیغمبر علی السلام په دور کې موجودو. د پیغمبر علی السلام په دور کې چې کوم اهل کتاب موجودو، هغه کوم هغه ناکاره خصلتونه وو، کوم ناکاره خصلتونه چې د دای په مشرانو کې موجودو. نو الله تعالی نمونه د تخویف دنیوي ذکر کوي. دا غي خلاصه ده چې په بنی اسرائیلو کې یو ډله و د داوود علی السلام په دور کې چې داوود علی السلام هغه ته الله تعالی پیغمبر لېږلو. دای د سمندر د دریاب په غاړه باندې پاتې کېدل او زیات تر دای خپل گزاره په میانو باندې و تیرېده. د میانو ښکار به کو د هغې شوقیان. الله تعالی د دای دپاره د تعظیم یو ورځ مقرر کړه، د خالی ورځ، چې د خالی په ورځ به د هغې تقدس خیال به ساتئ او پاغي کې به معاشي سرګرمیان تاسو نه کوي. پاغه ورځ بس تاسو بالکل چټي وي، هغه به تاسو عبادت ته ورکوي. دای بچون کې میان نیول د خالی پر ورځ په دای باندې پابندي ولګیدا چې دا تاسو د تعظیم او د عبادت ورځ ده. نو د ازمایش په تور باندې چې کله به د خالی رشوه نو په دریاب کې به دومره ډېر میانو د اوبو سر له برالل او تختیدل به هم نه کدی راټینګول، غټ غټ میان برالل. او چې د خالي د ورځ به تېره شوه نو هغه میان به بالکل غیب شو. بس دا د الله د طرف نه په دی باندې یو ازمایش و. نو دی د هغې دپاره اول وله هیلې شروع کړې. د دریاب غاړې ته چې کوم تالابونه وکنستل او دا غي نه چې کومنو لختی راوستل سمندر ته، دریاب ته. نو د خالی پرز باندې به هغه لختی کولاو کړل، هغه میان به هغه طالب ترال هغه به ډک شو او راو به شړل وته. بیا به چې کومن هغه ورخونه بند کړل. نو د اتوار پرز به هغه نیول. بیا رو چې کومنو دای د خالی پرز باندې چې کومنو باقاعده د میان هغه ښکار شروع کړه. ځکه په هغه ورځ باندې میان تښتېدل هم نه ډېر زیات په. نو په دی کې درې ډلې چې کوم نن هغه جوړه شوې. یو ډله داسې وه چې د خالی په ورځ باندې به ښکار کو، د دغه ورځې هغه تقدس هغه پیمال کو. او دویمه ډله هغه وه چې هغه دای منع کول چې ګوره دا د الله تعالی د حکم خلاف ورزي ده
او کلم کله خلاف ورزي ده او اسنه چې د الله عذاب در باندې راشي دا مکوئ. او درې مډل چې کوم هغه چپ پاتې شو هغه وی چیرې دای ته نصیحت اس بے ځای ده د خمن یسمنا نو خاموش پاتې شو چې کله دای نه من کېدل نو دا کوم ډله چې دای منکول چې تاسو دې دای کې د الله تعالی د حکم مخالفت کوئی ښکارباره د دې رزه د تقدس تاسو برقرار نه ساتئ نو دای خپل کې دوه ډلې شو جدا شو دا کلم جدا کو په دې کلی کې یو دیوال وو چې بای د دیوال نه اپل به تاسو پاتې کیږي دی خو به مونږ پاتې کیږو زمونږ به یو بل سره اس تعلق نه ځکه چې تاسو د الله د حکم خلاف ورزي کوئ او پاغي کې یو دروازه پرې خو د بس پاغي به یو بل سره تلل راتلل خپل ولی وا د چارو جدا شو د چاپلار جدا شو د چاترو کاکا ماما نو دای چې کله د خپل حرکت نه منع کېدل نو داوود علی السلام دای په کول خو نه پوهه کېدل داوود علی السلام ته خیره وکړي خیره وته وکړي چې تاسو د الله تعالی د حکم خلاف ورزي داسې کله کوئی الله دې پتا سو باندې لعنت راولېږي نو دای چې کوم نو ټول د دې شکلونه الله تعالی مسخ کړل شادوغان بيزوغان او خنزیران ته جوړ کړل چې بل رشوه نو د دې طرف تد بالکل خاموشي و د هغه طرف خلق را پاسې د هغه وی چیرې د خدا سے خاموشي ده چې تاسو چل خوشوي ده نو چې دای رال وی قتل نو دای ټول چې کوم نو د 40 سال نه کم طبقه وا نوجوانانو نو اغینا الله تعالی شادوغان او بيزوغان جوړ کړل او چې کم د 40 سال نه برو مشرانو نو الله تعالی د غینا خنزیران جوړ کړل چې کم مشرانو ځکه د مشر تجربه الګ خو جذباتي او خو د جذباتو نه کار اخلي او د مشر خو کم از کم جذبات کنټرول وي دایبم د مشرانو دینه په کول چې دا کار مکوي هغه سره خپل ملګری شو نو الله تعالی دا غینه خنزیران جوړ کړل شکلونه ولا بالکل مسخ کړل شکلونه مسخ شوی او عقلونه ولا الله تعالی نو مسخ کړی سترګیوم چې کوم برقرار وي نو چې څنګه دی هغه خپل لړل نو هغه ټول چې کوم دا غي خپلوانو هغه خواته براتل او دک سه د سترګو نه به اوخ کتلې او جړلې او د خپلوانو ته وی چې ګوره تاسو مونږه منه کولای خو تاسو چې کوم د خپل حرکت نه عادت نه ناوړي دی نو الله تعالی د سزا درکړه هغه سر به خوځو ځکه خبرې خو کول نه شوي جب علم الله مسخ کړي و سرونه وتخوزول او د سترګو نه اوخ کې بيدې عقلونه الله تعالی مسخ کړي په دی وجنو چې د یو بل او پیجنې چوبر د پلانې نه سره جوړ کړي د پلانې سره جوړ کړي ایمان سره جوړ کړي د بل نه سره جوړ کړي دي او نور شکلونه ولا مکمل مسخ کړو درې ورځې پورې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته حدیث شریف مفهوم ده چې د درې ورځې پورې دغه خلک ژوند دیو بیا الله تعالی هغه مړ کړل دا غي نرستو ټول دای چې کوم هغه مړ شو نو په دې آیاتونو کې الله تعالی دغه واقعي پس منظر هغه بیانوي په دې کې د نافرمانو لپاره الله تعالی وایي چې عبرت ته چې کوم نافرمان دي د الله تعالی د احکاماتو مسلسل نافرمانی کوي نو دا غي لپاره یو لوی عبرت ته او چې کوم پرهیزګار خلک دي متقیان دي دا غي لپاره نصیحت ته غیبت نصیحت واخلي چې ورسوګ د الله تعالی د حکم خلاف ورزي کوي کلم کلای کوي خکاربارای کوي الله تعالی هغه خلق مسخ کوي دا غي شکلونه مسخ کوي نو دا غي د لپاره نصیحت ته دا خو د پیغمبر علی السلام دعا ده چې پیغمبر علی السلام دعا وکړه چې الله تعالی زما امت د مسخ نه بچ کړي نو مسخ سوري خو په دې حکومت باندې نه په دې امت باندې ناراضي یعنی شکلونه نه مسخ کیږي خو مسخ مانوي کې راضي یعنی چا کې با د سپی عادتي چا کې به د خنزیر عادتي چا کې به د لیوا عادتي چا کې به د زمری عادتي زمری چې کومنه هغه یعنی وینس کې د حیوان نو بعض خلک هغه کې به د زمری خاصلتي هغه به د انسان ویني ته تیار ناس په قتل او غارت په دې معاشره کې کوي بعض کس چې کومنه هغه کې به یعنی خواهش پرستی او نفس پرستی وی لکه خنزیر کې دغه شی زیات ته بعض کس په هغه به لالچ پوي حرس پوي ټول ورځ به د حرس پسې پدې کې مبتلا وي لکه سپي کې دا عادت ته نو څوک چې کومن د سپي په خصلت باندې بدل لي څوک د خنزیر په خصلت باندې څوک د بندر څوک د سو
نو مسح معنوي چې کوم نو په دې امت کې شته خو مسح سوري پکې نشته. دام د پیغمبر علیه السلام دعا وا ګینه هغه خلکو چې کوم ناکاره خصلتونه غټول په مونږ کې موجود دي. زمونږ په دې معاشره کې کم ناکاره خصلت د داسې چې هغه په دې کې موجود نه دی، په ټولو کې موجود دی. که نارینه دی په هغې کې موجود دی او که زنانه دی په هغې کې موجود دی. که زنانه دی هغې ځان نه د الله تعالی احکاماتو پورې ټوکې کوي. که چېرې زنانه ورته ته وایي چې نری لباس ماچوي نو اکثر دومره لستوڼي به جوړوي. که لستوڼی پوره وي نو هم به پکې دا ټول لاس ښکاري، غاړې به کلاو وي، سر به ببر وي. نو که ته ورته وایي چې دا ته څه کوې نو ټوکې خندا بر پورې کوي، د ایمان نه به ځان پاکوي. ولې دا خو د الله تعالی حکم دی د پردې. او چې ته ورته وایي چې دا د الله حکم دی نو سړی دا بس د مولیانو ګرانه کړې د ځان له کار کتلی دی، پلان خیر ته څوک نه پرېږدي. او یو قسم د الله تعالی د حکم پورې ټوکې راغستې دي. تاسو ګورئ نه د زنانو د حال بالکل لکه د ایراړو خرو په شانتې ګرځي. دا خرې به تښي لکه کم انداز سره چې کوم نن دی په لارو کوڅو کې ګرځي او خلک چې کوم نن ځان ته مایله کوي او خلک په فتنو کې مبتلا کوي. الله تعالی د دکه زنانو ته هدایت نصیب کړي، کم چې دکه سه سرتور سره او بے حیا بے پردې په حالت کې بهر راوځي. او که هدایت قسمت کې نه وي الله تعالی د په خپلو خزانو کې راونغاړي چې په معاشره کې چې کوم نن فتنه او بے حیایي هغه پیلاوي. دغسې په نوجوانانو کې وګورئ ناکاره خصلتونه دي. څوک په یو مصیبت کې اخته دی، څوک په بل مصیبت کې اخته دی. اوس خو د موبایل چې کوم نه هر نوجوان ځان له په یو داسې پریشانۍ او په مصیبت کې اخته کړی دی چې هغه غریب ټینشن کې وي، ذهني پریشانۍ کې وي. او هر انسان چې کوم نن هغه په یو کندو کپرو باندې سر دی داسې د بې حیایۍ په سیلاب کې ورلاو شوی دی چې اوس راوتل د هغه مشکل دی. نو هر ناکاره عادت مونږ کې شته. خو د رسول الله مبارک دعا ده چې الله تعالی زمونږ ستاسو شکلونه نه مسخه کوي. معنوي طور خو مونږ مسخه یو، مونږ ته د حق او د باطل د حرام د حلال تمیز د سر نه کېږي. نو چې کله یو انسان د حق او د باطل تمیز نه کوي، د حرام او د حلال تمیز نه کوي او په ګناه باندې جرأت سره ورځي، دا د مسخې علامه ده. مونږ کې کم یو په ګناه باندې په جرأت سره نه، ټول چې ګورې په معاشره کې داسې په جرأت سره ګناه کوي چې ګناه ته د سر نه ګناه نه وي. نو چې کله د یو انسان زړه مسخه شي، په زړه کې د الله تعالی خوب د هغه نه وځي، دی بیا په ګناه باندې جرأت کوي که هغه ښځه ده او که سړی دی. نو الله تعالی دا واقعه ذکر کړه. په دې کې د نافرمانو دپاره یو لوی عبرت دی چې الله تعالی د هغه خلکو نه شادوګان، بیزوګان، خنزیران جوړولی چې موږ نه شي جوړولی. او د نیکوکارو دپاره، پرهیزګار دپاره پکې نصیحت دی چې هغوی د دې نه نصیحت واخلي او مزید په دې خپل عمل کې ترقي هغه راولي. نو فرمایي ولقد علمتم الذين، دا د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم یهودو هغوی ته الله وایي ولقد علمتم، او یقینا تاسو ته پته ده، تاسو پوه یې الذین، په حال د هغه کسانو اعتدوا چې دی زیاتی کړی دی منکم ستاسو نه. دا ورته یو لوی پیغور ورکوي الله چې او بني اسرائیلو په تاسو کې داسې قوم و چې هغوی د خپل پیغمبر مخالفت کړی دی. که تاسو د پیغمبر علیه السلام مخالفت په دې وخت کې کوئی ایمان پې نه راړئ نو ستاسو هغه مشرانو دا ستاسو جبلي خصلت دی، دا ستاسو کرکټر دی، ستاسو کردار دی چې هغوی د خپل پیغمبر حق نه دی ادا کړی، په خپل پیغمبر ایمان نه دی راوړی او د خپل پیغمبر کله مخالفت یې کړی دی. د نبی علیه السلام مخالفت خو تاسو ته اړو څه ګران نه دی، د خپل پیغمبر مخالفت هغوی کړی دی. نو الله تعالی دوی ته یو پیغور ورکوي چې او یهودو تاسو د پیغمبر علیه السلام د دین اسلام مخالفت ولې کوئ، دشمنی ورسره ولې کوئ، ستاسو خو مشران هم دقسې را روان په دې لاین باندې. ولقد علمتم، او یقینا تاسو پوه یئ، تاسو ته پته ده الذین، حالت د هغه کسانو، یا تاسو پوه په حال د هغه کسانو اعتدوا چې دی زیاتی کړی دی منکم ستاسو نه چې کوم دي یعنی یهود په سبت پرز د خالی کې، د خالی پرز باندې الله تعالی دی منع کړل چې تاسو به ښکار نه کوئ او دی بیا هم چې کوم نه کو انو چې دی کو نه منع کېدل نو هغه نورو پوه کول بیا هم نه پوه کېدل، منځ کې دیوال ولو و چې یاره مونږ د دی نه جدا شو، ځکه که په دی باندې څه عذاب راځي اس نه چې مونږ ورسره اوچو سر چته لونده ونه سوځي نو هغوی ته ځان جدا کو. چې جدا شو تی دی د خپل ناکاره خصلت نه منع کېدل. الله تعالی ورته وایي چې ټول نه بیزوګان شادوګان جوړ شئ، حکم ورته الله وکړو.
فقلنا لهم نو پس اوی منگا دیتا یعنی حکم کو اللہ تعالی دیتا کونو شیتاسو قردتن بیزوگان خاسئین ذلیلا د قرده اطلاق په شادو باندې کیږي په بیزوګي ستوي د شادو هغه غټ نسل دی ته بیزوګي یو دا بیزی نه دی دا بیزی دا چیلای میلای نه بیزوګان دا په ځنګل کې دا غټ شادوګان نه دي نو د انسان نه چې الله شادو جوړه یغه هم لوی شی نو د دې د وجنه الله تعالی وایي چې موږ ته وایي چې شی تاسو قرادتن بیزوګان شادوګان نو چې کم نوجوانانو نو دا غینه چانه شادوګان جوړ شو چانه شادوګای جوړ شوی چې خزه وی هغه نشادوګای جوړ شوی چې سړیو هغه نشادوګان جوړ شو او چې کم مشرانو او هغه د نمن کول سره د پوینا سره د عقل نه ان الله تعالی د هغه خنزیران جوړ کړل خاسئین ذلیلا رسوا کړل ذلیل کړل دا د تخویف دنیوي یو نمونه ده او دا الله تعالی د صد لپاره جوړ کړل فجعلناها الله تعالی وی وګرځول موږ دا واقعیا اوس د شادوګانو بیزوګانو کې بعض خلک وایي چې دا اوسنی شادوګان دا د هغه شادوګانو نسل دی نه دا د هغه شادوګانو نسل نه دی دا غینه مخکې شادوګانو دا غینه رستو اوسم شته دا هغه نسل دی دا د یهودونو الله جوړ کړیو او الله تعالی دا نسل ختم کړی د پیغمبر اسلام ارشاد مبارک مفهوم دی چې کوم الله تعالی په عذاب سره مسخه کی دا غینه نسل نه خوري هغه 3 ورځې پورې ژوندیو روایتونه ثابت ته دا غین ارستو چې کوم هغه الله تعالی مړ کړل ختم کړل لازمه کې د مخ نه ختم کړل دا اوس چې کوم شادوګان دي نو دا هغه شادوګان ورني نه دا غي نسل له نه دا ځان له خپل نسل د حیوانات را روان دي اذن چې تاسو چې دا هم د سړی په شان شکلی بالکل نه ټیک ته شکل به د انسان په شانی خو هغه شادوګان نه دي دا کې یو مسله د ډاروین دا یو ساينسدان تیر شوی دی نو هغه چې کومنو دا نظریه ده هغه چې دا انسان په حقیقت کې د شادوګي نو ورو د ترقی کوله نو د انسان جوړ شو نو بیا د خپل لکای سولول باندې هغه لکای چې کومن هغه ختم شو او د انسان د ملا د اډو کې لاندې چې تل دی نو د دې کې د لکای د ختمېدو هغه نشان وي موجود دی دا د ډاروین چې کومن نظریه ده او دا نظریه د سر سید احمد خان ده سر سید احمد خان هغه نظریه ده کوم نظریه چې ډاروین ده ځکه سر سید اگر چې د سکول کالج یونیورسيټو په خلکو کې ډېر مقبول دی خدا یو خطرناک انسان تیر شده نیچرلیسټ دی ته وایي چې الله تعالی چې کومنو یعنی د فطرت نه مجبور دی بس الله تعالی چې کومنو قوانین وضع کړی دي اوس هغه قوانین په خپل باندې چلیږي الله تعالی محض د کسب بے فائدې دغه ناشته او الله تعالی د فطرت نه مجبور د نظریه و د سر سید احمد خان بل دا آزاد خیال انسان بل ته د دوره مخ کې پورې تل دی چې اخره کې د معجزاتونو منکر شو وای دا چې کوم سيزونه یعنی ماورا والعقل نو داغه بد انکار کولو وای دا خو اس خبره ده چې دغه د ګټه نه بچ کومنو یو جاندار حیوان پیدا شي لکه د صالح علی السلام هغه الله تعالی وای چې د ګټه نه الله پیدا کړه هغه وته وی چې موږ یو معجزه پکار ده نو الله تعالی د ګټه نه چې کومنه هغه پیدا کړه موسی علی السلام ګټه ته لاټي راو بغول نغینه چینی روان شوي دغه څه چې کومنو د پیغمبر اسلام نه چې کوم معجزات صادر دي د معجزاتو نه انکار کوي د فرشتو نه انکار کوي د جناتو نه انکار کوي دغه څه چې کومنو د عذاب قبر نه انکار کوي کم سيزونه چې د عقل نه ماورا دي نو دا غینه د چټ انکار کړي د تهذیب الاخلاق د او رساله د پاغي کې د ټول اکتسابات دا موجود دي نو دا هغه انسانو چې د یورپ یعنی تربیه یافتو الان کې د یعقوب نانوتی رحمت الله علیه یو شاګرد قاسم نانوتی رحمت الله علیه او دیم شاګردو د علیګړ بنیاد کې خود او انګریزي تهذیب او تعلیم ته توجه ورکړه او یا قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خود الله تعالی قاسم نانوتی رحمت الله علیه نسمر لوی کار د دین واغسته په ټوله دنیا کې چې د دین خور دی په دغه کې په ایشیا کې دا الله تعالی دا غینه خور کړی دی او د مغرب نه دومره مرغوب او دومره مجبور او هغه په د باندې دوره مهنت کړو چې باقاعده د بیا د معجزاتو نه انکار شروع کړ
کم سیزونه چې د عقل نه ماورا وو د هغې نه د چټ انکار وکړو او په سکولونو کالجونو کې دی دومره مقبول دی چې د خلکو بالکل د زړه سره دی الان کې دا یو خطرناک انسان تیر شوی دی او په ده باندې که د څوک تفصیلي وضاحت غواړي نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په امداد الفتاوا کې په 4 جلد کې مستقل 8 صفحې لیکلي دي په هغې کې یو رساله په ده باندې لیکلې ده په امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 6 صفحې په ده باندې یا د ده په شان آزاد خیال خلک چې په هغه وخت کې وو په هغې باندې لیکلي دي اوس بعضې یو وروستو سر سید کی کہانی خود اس کی زبانی دا یو کتاب راغلی دی نو په هغې کې د توبې تذکره کړې ده چې دا اخره کې وایي توبه وباسلې وه خدای دې کړي چې وباسلي خو کله چې یو انسان توبه وباسي نو د هغې هم پته لګي یعنی د ده په ژوند باندې د توبه نه ده ثابته خو دا اوس پته چې چا وروستو د ده د صفایې دپاره دا کتاب چې کوم چاپ کړی دی یا هر څه چلې کړی دی لکه څنګه چې علامه اقبال رحمت الله علیه اول دهري و هغه بېدینه و خو چې کله انورشاه کشمیری رحمت الله علیه سره ملاقات وشو په فلسفه کې د هغه نه څه سبقونه ووي نو الله تعالی د هغه نه داسې صحیح مسلمان جوړ کو چې بیا د صحابه هغه مدح چې کوم انداز سره هغه په جواب شکوه کې کړې ده یا د قرآن تشریح یا د احادیث مبارکه او تشریح چې په کوم انداز سره هغه کړې ده نو هغې ته د سړي عقل اریانېږي نو اوس علامه اقبال رحمت الله علیه نوم چې څوک اخلي نو رحمت الله علیه ورسره وایي ولې د هغه توبه د هغه صحیح ایمان د هغه د دیني خدمت هغه مخې ته دی نو که سر سید احمد خان چرې توبه یستلې وه انو باقاعده د هغه به مخې ته راغلې وه خو د دې پته نه لګي چې آیا توبه یې ایستلې ده که نه څه خو په ژوند باندې د هغه د لاسو لیکل موجود دي هغه د ډېرو څیزونو انکار کړی دی هغه د دې خبرې هم قایل دی چې دا انسان په اول دا انسان دی شادوګی و بیا درورو ترقي وکړه دنه انسان جوړ شک چې کوم د ډاروین عقیده ده د ساینسدان د مغربي ملکونو نو اکه نظریه ده د سر سید وه او هغه چې بیا وروستو دنه چې دن انسان جوړ شو بیا د لکای مکای اصول ده او لکای ختمه شو اوس چې کوم نو د انساني نسل توالد تواصل باقي کیږي الان کې الله تعالی خپل وایي چې ولقد کرمنا بني آدم الله تعالی وایي چې انسان ما ډیر معزز پیدا کړی دی او الله تعالی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دی ما په یو ښایسته شکل کې پیدا کړی دی اوس الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړی دی الله تعالی په تمام مخلوقاتو کې دله عزت ورکړی دی د دې نصوصو خلاف ورزي کوي ډاروین او هغه وایي چې دا په اصل کې شادوګی او بیا ترقي وکړه انسان ته جوړ شو عجیبه غونته خلق دی او د سر سید احمد خان چې کوم دغه یعنی د هر یو ویښته څخه غټه ګیره د هر یو ویښته سره پته چې سوره شیطانان به ځوړندو د دنیا پرستای په بنیاد باندې د دنیا دپاره چې کوم هغه دا خبره قبوله کړې ده چې انسان په حقیقت کې شادوګی و او بیا وروستو ترقي وکړه داسې د ډېرو معجزاتو نه منکر دی هغه وایي دی وایي چې د ګټې نه چې کوم اوښه پیدا شوه دا خو د نه منلو خبره ده چې د بېجانه څیز نه جاندار څیز به څنګه پیدا وه خو د الله معجزه وه د معجزاتو نه انکار کړی دی د ارهاساتو نه انکار کړی دی د عذاب قبر منکر دی دقسې د جنت نه منکر دی د جهنم نه منکر دی د فرشتو نه منکر دی د جناتو نه منکر دی هغوی دا څیزونه عقل نه مني او بیا وایي چې کوم الله تعالی یو عقل پیدا کو هغې بل عقل پیدا کو هغې بل عقل پیدا کو چې دا لسم عقل پیدا کن هغې کې چې دنو یعنی اختلافات پیدا شو اوس دا دنیا چې دا چلیږي عقول عشرو باندې او الله تعالی مجبور محض د بد دک سے پارام ناست هغه ته ضرورت نشته په عقول عشرو کې دا دنیا چې کوم دک سے چلیږي او الله تعالی د فطرت نه مجبور دی دا د نیچرلیسټو عقیده او نظریه ده الله تعالی دې موږ تاسو محفوظ وساتي فجعلناها نو پس وګرځول موږ دی واقع لرا نکالن عبرت لما بین یدیها دغه موجوده خلقو د پاره وما خلفها او دا غرست راتلونکو د پاره اوس شاه ولی الله رحمت الله علیه وی چې لما بین یدیها نه مراد هغه موجوده خلقو چې دی اولیدل وما خلفها نه مراد چې کوم نو هغه رست راتلونکو خلقو د قیامت پورې چې کوم خلق راځین دا واقع نه بدای عبرت حاصلې لکه څنګه چې موږ تاسو دا واقع واوریدا او بعض مفسرین فرمایي چې لما بین یدیها دا کلی نه چې کوم مخ ته خلق دی رو وما خلفها او دا غینه چې کوم شاته خلق دی رو مونږ چې کوم دا غي هغه خلقو د پاره دا واقعیا یو عبرت وګرځو وموعظه او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارو خلقو بیا توکید
ولقد علمتم الذين او یقینا معلوم د تاسو ته حال دا کسانو اعتدوا چې د زیاته کړه ده منکم دستاسنا فی السبت پرز د خالی کې د خالی پرز به احکار کو فقلنا لهم نو پس اوی مونږ دایتا کونو شیتاسو قردتن بزوگان شادوگان دوړ معنی کول شي خاسئین ذلیلا فجعلناها نو پس اگرزو لمونگا دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها دا موجود خلق دا پارا وما خلفها او دا غرست راتلون کو خلق دا پارا وموعظة للمتقین او نصیت دا پارا دا پرهیزگار خلقو